بسم الله الرحمن الرحیم. د ام پی نیوز ګرانو قدرتونکو السلام علیکم. زه یم شهاب خان او تاسو ګورئ دا وخت ام پی نیوز ډاټ پی کې. کتونکو دا وخت زموږ سره موجود دی سپین خان. تاسو ته پته ده چې سپین خان په دې پوره نړۍ کې بلکې په دې پوره ورلډ کې مشهور دی. د ده سره به خبرې اترې کوو. نن راغلی دی د عوامي نیشنل پارټۍ یو جلسه وه، یو شمولیتي پروګرام و، په هغې کې شرکت وکړو او د عبدالکریم خان دل سره راغلی او د سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم سپین خان. سپین خان د ټول نه مخکې خو تاسو ته د خپل کلي کې او د خپل نیوز ټیم د طرفه تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه. سپین خان دا راته ووایه چې تاسو د پیله نه مطلب دا دی د مخکې نه په عوامي نیشنل پارټۍ کې وایي؟ نه، زه آزاد امیدوار وم. زه د دې نه مخکې یو پارټۍ ته تللی وم. د هغې پارټۍ نه بیا زما خفګان د هغو سره وشو په روډ باندې. د هغې نه زه لاړم. کومه پارټۍ وه؟ پی ټي آی. هغه د عجیب ابا یو روډ و، په هغې سره زما لکه غویمه شوي وه. هغه ډېر وخت نه خراب و. نو هغو ته ما وویل چې یاره دا رغول غواړي خو پوره رغول غواړي. نو هغه وویل چې دا نیم رغو او نیم نه رغو. نو ما دا خو لکه بېانصافي شوه چې ته نیم رغې، اخوا به خلک په دوړو کې ګرځي، دې خوا به خلکو ته سهولتي. نو په دغه وجه باندې ما پارټۍ بیا پرېښوله. دا راته ووایه چې نورې خو هم ډېرې زیاتې پارټیانې وې که نه، غټې غټې سیاسي پارټیانې دي، نو عوامي نیشنل پارټۍ ولې جوین کړه؟ ګوره جي دنیا پارټیانې دي، ستا خبره ټیک ته جي، خو په کمې پارټۍ کې چې ستا عزت وي هغې پارټۍ ته خلک ځي. نو په دې کې زما عزت هم ډېر دی. په دې کې د روتیم ما سره په کال باندې ما سره خبرې کړې وې، ما سره میلاو شوی م. اسپندیار ولی زما سره میلاو شوی و. داسې د پارټۍ نور چې کوم مشران دي هغه هم زما سره میلاو شوي. نو هغو ما ته دا ووایي که زمونږ داسې یو څو سیټونه رالو انشاءالله راځي به، نو انشاءالله تعالی چې تا به سنیټر کوو. سپین خان تاسو د سپین خان په نوم ډېر زیات مشهور یې، خو زیات کتونکي چې کم دي، زیات خلک چې کم دی هغه تاسو بیسیکلی نه پیژني. تاسو تعلق د کوم ځای سره ساتئ او تاسو یې د کوم ځای؟ زه د وډیګرام د کلي سره تعلق ساتم او ډېرو خلکو ته پته ده چې زه د وډیګرام یم، خو ډېرو وروڼو ته داسې پته نه چې دی د وډیګرام دی. او اصل نوم چې دی نو زما ظفر حیات دی، خو په سپین خان باندې زه مشهور. سپین خان تاسو ته ولې وایي؟ نو بس دا خو کور کې به راته په رکوټوالې وایي چې هغه سپین خان شومه جو سپین خان شومه. ښه دا راته ووایه چې څه درنې مرنې وس کې او که نه؟ اوس خو لا فی الحال کمپین کې موږ لګیا یو، یو څو ورځې پاتې دي او انشاءالله تعالی چې د دې نه وزګار شو نو بیا چې څه مسلې هغه به کوو. تو زیات کوششونه د دې پښتنو دپاره کې ډېرې درنې کې خپل ټایم خرابې، خپلې پیسې لګې، دا څه وجه د دې پښتنو سره ستا دومره مینه ولې ده؟ ګوره زه تا ته یو خبره کوم، لکه په سخته کې انسان له لاس ورکول پکار دي، په راحته کې خو هر سړی ملګری دی. ټیک شوه جي. نو کیدای شي چې زه دا خپله خوشخدمتي وګڼم چې الله پاک زما نه یو داسې کار والي چې یاره مطلب دا په هغې انسان خوشحاله شي. زما دا سوچ ته چې یاره د انسان ته پیدا لاړ شي خو چې نقصان لاړ نه شي. په حلقه پی کې 6 کې تاسو راځئ دې عوامو ته، دې خلکو ته، کلي ولس ته څه میسیج ورکول غواړئ؟ ګوره په دې پی کې چې کې زمونږ شیرشاه خان ولاړ دی او دا پی کې NA3 نه زمونږ عبدالکریم خان ولاړ دی. نو زه د خپل وروڼو ټولو ته دا یو میسیج ورکوم چې مهرباني وکړئ دا داسې دي له داسې وټ ورکوئ لکه دا چې سپین خان له ورکوئ. انشاءالله تعالی چې د تپوس کول تی زما کار دی او انشاءالله تعالی چې لکه کولی تیم شم، مخکې مې تیم کړي بیا به تیم کوم. لکه دا به نه چې یاره سلیم الرحمن په شانتې به ورک شي 15 کاله به نه یو خلک په پیسې اشتهار لګوي. زه تاسو ته دا په دعوت سره وایم که عبدالکریم خان کامیاب شو انشاءالله کامیاب بشي او د خلکو سره غمیل نشته انشاءالله. خو زه تاسو دا وایم چې که د کم سړي کاري ونه کو، که کم سړي سره په ټایم راونه وتو، په کم سړي سره دغه ونه شو، انشاءالله تعالی سپین خان تاسو ډېر ښه پېژنئ. انشاءالله تعالی چې څنګه مې په دې نورو پسې خبرې کولې دغه شان مطلب دا چې بیا به زول خو شروع بالکل به شروع کوم. بالکل به. ډېره مهرباني، ډېره مننه سپین خان.